یوم په عربی کې ویل کیږي ورځ ته، ورځ. او عرفه په عربی کې ویل کیږي پیژندګلا ته، د پیژندلو ورځ. یعنی په دې ورځ باندې داسې څه شی پیژندلی شوی و چې دغه ورځې ته نوم کېښودی شو یوم عرفه. د پیژندګلا ورځ، د پوهې ورځ، د یقین ورځ، دا ټولې معناګانې دي یوم عرفه. ټولو نه اول یاد ساتئ، مفسرینو محدثینو هغوی لیکلی دي، اول نمبر وجه بیان کړې ده وی چې ابراهیم علیه السلام مبارک چې کله یوم الترویه د دغه میاشتې اتمه ورځ هغې ته ویل کېږي یوم الترویه، چې حاجیان صاحبان په مکه مکرمه کې په دې ورځ باندې منا ته وځي. اتمه ورځ د اتمې په شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب وکاته چې زه اسماعیل علیه السلام مبارک ذبح کومه. په دغه خوب کتنه کې په نهمه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام مبارک لږ په سوچ کې شو چې دا کوم سیز ما وکاته، دا خوب، دا د ابراهیم علیه السلام خوب کتنه چې په هغې کې به اسماعیل علیه السلام خپل بچای په 14 کاله عمر کې ذبح کوي. په هغې کې په سوچ کې شو چې آیا دا به اسې خوب وي او که دا به حکم وي د الله جل جلاله دا طرف نه. په دغه سوچ کې دی، په دغه تردد کې دی چې د نهمې ذوالحجې په شپه باندې چې سباله د عرفې ورځ وه، دا نهمه ذوالحجه وه، په هغې شپه باندې ابراهیم علیه السلام مبارک دا خوب یو کرت بیا وکاته چې زه په خوب کې دا وینم چې د الله جل جلاله دا طرف نه ما ته حکم شي چې خپل بچای 14 کلن اسماعیل علیه السلام مبارک د الله جل جلاله د رضا دپاره ذبح کړه. نو چې کله نهمه ورځ شوه، نو دغه نهمې ورځ د ذوالحجې ته د عرفې ورځ ځکه وایي، یو وجه یې دا ده چې ابراهیم علیه السلام په دغه ورځ باندې دا خبره وپېژندل او یقین ورته حاصل شو چې دغه حکم دا اسې عام خوب نه دی، دا د الله جل جلاله د طرف نه ما ته حکم دی چې خپل بچه اسماعیل علیه السلام ذبح کړه. نو ابراهیم علیه السلام مبارک ته په دغه ورځ باندې پیژندګلا حاصل شوی وه، یقین ورته حاصل شوی و چې دا کوم خوب دا زه ګورم نو دا د اله العالمین د طرف نه حکم دی، دا اسې عام خوب نه دی. نو په دغه ورځ باندې خپل خوب باندې یقین پیدا شو، خپل خوب یې وپېژانده چې دا د الله جل جلاله د طرف نه دی. ځکه په احادیثو کې دغه ورځې دپاره نوم کېښودی شو یوم عرفه، ځکه د عرفې معنام د پیژندل. دویم نمبر وجه علماء کرامو چې کومه بیان کړې ده هغه وجه ډیره مشهوره ده، او هغه دا ده چې کله ابراهیم علیه السلام مبارک او اسماعیل علیه السلام مبارک بیت الله شریف تعمیر سر ته ورساوه او تعمیر یې پوره که، د هغې نه پس ابراهیم علیه السلام مبارک په صورت بقره پارا نمبر 1 کې بالکل په اینڈ کې په اخرنی پاو کې ابراهیم علیه السلام مبارک ډېرې دعاګانې غوښتې دي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
داسې نورې دعاګانې وغیره وغیره په ربنا وبعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم ډېرې دعاګانې غوښتي ابراهیم علیه السلام. دا د دې خبرې دلیل دی چې کله انسان د نیکۍ یو کار وکا او اختتام ته ورسي، دا آیاتونه په دې خبره باندې دلالت کا او دلیل دی چې کله د یو نیکۍ کار سر ته ورسي په کار د چې په اختتام او په اند کې انسان د الٰه العالمین نه دعا وغواړي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام مبارک غوښته و په دغه دعاګانو کې یو دعا دام دا قرآن کریم آیات دی چې وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یو دعا پکې دام دا چې وارنا ابراهیم علیه السلام مبارک او فرمایل خدای پاکا ته اوخایا ما او اسماعیل علیه السلام ته مناسکنا د حج اغا احکام را ته اوخایا، د حج د عمره احکام را ته اوخایا. یو دعا ابراهیم علیه السلام دام کړي وا چې وارنا مناسکنا ما او اسماعیل علیه السلام مبارک ته د حج او د عمره احکام اوخایا، دا غي طریقه را ته اوخایا. نو چې کله دا دعا ابراهیم علیه السلام کړي وا رب لا یزال د طرفنا ډایرک جبرئیل علیه السلام مبارک راغی او ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته چې څومره احکام د حج او د عمره الٰه العالمین د طرف نه ټول جبرئیل علیه السلام په دغه ورځ باندې ورته وښوده. او په حدیث مبارک کې څنګه راځي چې کله چې جبرئیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام مبارک ته بیا یو حکم بیاناوه، دا د حج حکم دی، دام د حج حکم دی، دا یا فلان حکم دی، دا یا فلان حکم دی، دا یا فرض دی، دا یا واجبات دی، دا یا سنن دی، دا یا مستحبات دی او دا د احرام احکام دی. دا ټول یو ورته وښوده وی چې جبرئیل علیه السلام مبارک با چې کله یو حکم ابراهیم علیه السلام ته خوده وی چې دا لفظ به ورته وی جبرئیل علیه السلام عرفتا تزما په دې خبره باندې پوه شوي. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل دا زار ته سوایما په هغه پوه شوي وی چې د ورته فرمایل عرفتو زستا په خبره باندې بالکل پوه شمه. نو په دغه نهم ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د الٰه العالمین د طرفنا په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره د حج او د عمره احکام پیژندلیو او عرفم پیژندلو ته ویل کېږي. ځکه دغه نهم ذی الحجې ته علما فرمایي چې په حدیث کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایل یوم عرفه. او دریم لمبر چې کومه وجه علماو بیان کړی ده چې دا نن چې کومه ورځ ده نهم ذی الحجه ده یوم عرفه ده، دغه ورځ ته عرفه ولې ویل کېږي؟ دریم لمبر وجه دا بیان کړی ده چې کله آدم علیه السلام مبارک او بی بی حوا سلام الله علیها مبارکه الله تعالی دواړه جنتونو نه راکوز کړه، اهبطو تاسو دواړه جنتونو نه کوز شئ لاندې ځمکې ته. وی چې کله چې دواړه راکوز شو او دغه دواړو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام مبارکه چې کله یا اول ملاقات شوی دی لاندې په ځمکه باندې او پیژنګلای سره شوی او تعارف یې سره شوی او ملاقات یې سره شوی، هغه میدان عرفات او د ذوالحجې دغه نهم ورځ وه چې په دغه نهم ورځ باندې په میدان عرفات کې ځکه هغه میدان تم میدان عرفات ویل کېږي د پیژنګلاو د تعارف او د ملاقات والا میدان چې په دغه میدان کې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام مبارکه چې جنتونو نه راکوز شو اول ملاقات او تعارف یا په دغه میدان د عرفات کې شوی دی او ورځ د ذوالحجې دا نن چې کومه ورځ ده نهم ذی الحجه وه نو په دغه ورځ باندې
آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیژانګلا د حوا علیہ السلام کړه دا حوا علیہ السلام مبارک پیژانګلا د آدم علیہ السلام کړه دا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په احادیثو کې نهم ذل حج تسو فرمایل یوم عرفه وی چې دا د عرفه ورځ ده ورځ د ډیره عظیمه